دویم نمبر سی د عزتمندو په پوزه کې دوایي اچول. نو ما تاسو ته پوزه د خوراک لاره ده، ځکه ټولو بیمارانو له په پوزه باندې تاسو لیکي ډراپونه او مختلف خوراکونه ورته خلک خیجي، نو پوزې سره به ګزاره کې. که بعضې کسانو پوزه بندوي، زکام وي، انهیلر کوي، ادوایي کوي، ډراپونه اچوي، نو که د پوزې د دې نرم اډوکې نه لاندې څه شی استعمالی خیر دی د بیمارۍ دپاره. بعضې کسان غوړه ګوته د تیلو پکې ووي، دا سپېږمې پوزې اوچې شوي وي، نو ډېرې زیات دغه خارښ شان کوي او خوږېږي شان، نو زه چې غوړې کي لږ تر تازه شي. خو داسې دوایي به پکې نه اچوي چې لیکویډ دوایي وي او لاندې طرف ته لاړ شي، ځکه د پوزې د نیمې نه د حصې نه چې اډوکې نه چې بره شي دلته لاندې لاره ده، کوسه تلې ده، نو په دغه کوسه به نه ورځي. نو داسې چې مثلا دوایي اچوي نو پوزه به داسې نه کوي او دوایي نه دي اچول پکار. بعضې کسان انهیلر کوي، هغه انهیلر هغه داسې پرش شانو کی او هوایي په هغې کې او په هغه هوا کې ګیس هم وي او هغې کې اوبه مي، نو هغه چې وکړي او تیز دې وکړلو نو لاندې دې اوبه لاړه، روژه دې ماته شوه. اوس څه کول پکار دي؟ بعض ظالمان وایي دغه دوایي به نه لګې، د ډاکټر نه تپوس وکړه داسې دوایي چې بره په دې پوزه باندې ولګې، لکه ویکس باز ولګې انسان په دې پوزه باندې، بس پوزه یې کولاو شي هغې سره، نو خارجي دوایي میلاویږي، په پوزه باندې د پاسه لګوئ. یا غوړه ګوته پکې خیر دی والی شي، خو داسې نه چې پوره بوتل پکې ور واړئ او بیا لاندې لاړ شي، نو بیا به د روژه ماتېږي.